الرحيم. باب فضل قیام اللیل. دا باب دے د تهجد د فضیلت په باره کې. تهجد یو منځ دی د شپې په آخرنۍ حصه کې ادا کیږي. د هغې فضیلت او ګټې بیانوي. اول د دې په هکله د سورة اسراء یو کم اتیایم نمبر آیت پیش کړي. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن اللیل فتهجد به نافلة لک. او د شپې تهجد کوا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا ستا دپاره اضافي منځ دی. الله پاک حکم کوي خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د شپې تهجد کوا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا ستا دپاره اضافي منځ دی، اضافي موقع ده د الله په در کې د حاضرېدو. او بیا الله پاک فرمایي زمون پیغمبر علیه السلام ته: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. امید ده چې ستا رب تا ته نصیب کی مقام محمود. تا به په مقام محمود باندې فائز کی. خپل رب دې په مقام محمود باندې ودرئ. مقام محمود مقام عربی کې د ودرېدو ځای ته وایي، او محمود د اسم مفعول صیغه ده د حمد نه. د تعریفونو ځای، د حمد او د ثنا لایق ځای. دینه مراد جنت کې یو درجه ده چې هغه د ټولو نه اعلی ترین درجه ده. او دغه درجه مونږه د اذان نه وروسته دعا کې هر امتی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره دغه مقام محمود د هر اذان نه پس دعا کې غواړي: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یا الله زمون پیغمبر علیه السلام هغه مقام محمود باندې فائز کی د کوم چې ورسره تا وعده فرمایلی. نو وعده ورسره دلته د سورة اسراء 79 نمبر آیت کې فرمایلی ده. دا په جنت کې یو اعلی مقام دی، اوچت مقام دی. دا به الله پاک زمون پیغمبر علیه السلام ته مرحمت فرمایي ورکوي به. مقام دی چونکه اوچت دی، په ټولو جنتیانو کې اعلی د جنت مقام دی. نو دی وجنا خواري بم زیاته کې، او خواري زیاته دا ده چې د شپې تهجد کوا. د شپې تهجد زمون پیغمبر علیه السلام دپاره فرض و. د هغې مقام اوچت دی. نو چې څومره د چا مقام او نعمت زیات یې اوچت یې هغومره هغه له زیات شکر ادا کول پکار دي. تهجد په باره کې بیا د سورة سجدې 14 آیت پیش کوي. د ایمان والو مدح او صفت او افرین او شاباسه په قرآن شریف کې الله بیانوي. وی دا ایمان والا ډیر ښه خلق دي. نو د هغې ښه ښکلي صفات بیانوي. یو ښکلی صفت د متقیانو، نیکانو، ایماندارو الله پاک بیانوي: تتجافى جنوبهم عن المضاجع.
دا متقیان نیکان پرهیزګار دا هغه خلق دي چې د دوی شاګانې او ملاګانې د بسترونه جدا اوسي د دې ملاګانې او شاګانې د بسترونه جدا اوسي او موږ او تاسو خو چې دا بستر ځان پورې لګه تړلې دي سحر مونږ کې ډېره مزه به کوله چې بدل تم سلام مړولې ولته په دراز ور پرې وته زما د आवाज دې زنانو پر رسیدې نو ما به ورته دا شیطانې کولې چې دی د کور نه روزي تاسو ورپسې دا بستر ټوله کوي او کټ ولا دننه کوي پکې مکه خو ډېس مس کوي سړو یو سلام ما سره اړوي او بل مال ته گیټ کې اړولې دا ولی او فرین خو بالو چې ته مسلورنی بجې راغلې وې جمعه ته تهجد دکړې وې یو غنټه دې درې بجې کور کې را پاسې درې وې یو نیمه غنټه دلته خواري کړې وې تلاوت او سوره یاسین وظیفه دې کړې وې امت لپاره دې جړاګانې او دعاګانې کړې وې او بیا سلورنی می د بانګ نمخ کی جمعات تر راغلې و نو ځکه چرته بیا سکی بیا تلې نو موږ به منلې چې صدا نو دلته هم نه رکعات تلې تکبیر تحریم مړم تکبیر اولاد راتلې او شاتم بیا غلي ولی فګټه نه پويګا درپ پکې شوی د نیکانو ایماندارو صفت الله بیان کو وی د دوی د املاګانې او شاګانې د بسترونه جدا اوسېږي وقال تعالی د سورۃ الذاریات واللسم آیت ته تهجد او د فضیلت په باره کې بیانې ګوره یو دا خبره شو چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک د تهجد وینا کوي او دویمه دا چې د هغه خلکو شاباسه بیانوي چې کوم خلق د دوی ملاګانې د بسترو نه لرې اوسېږي او بل الله پاک فرمایي سوره زاریات کې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون دا نیکان خلق د شپې لږ وده کېږي ډېر عبادت کوي او لږ وده کېږي الله پاک دې موږ او تاسو ټول ناستو مرګرو مشرانو ته او کشرانو ته د تهجد توفیق راکړي ډېر اوچت عمل دی د روز اولنا دا د نیکانو د صالحینو شیوا او عادت خودلې شوی قرآن او حدیث کې الله او رسول صلی الله علیه وسلم دا د نیکو خلقو د صالحانو خلقو عمل خودلې الله دې موږ رښتینی نیکان جوړ په حدیثو کې یول سواش پیتم نمبر حدیث ته الحمدلله عن عائشة رضی الله عنها زموږ استادو د مؤمنانو مور بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے اللہ دی مور بی بی راضی شي مونږ اولادونو د طرفه د تمام امت د طرفه نونو زامنو د طرفه دی الله پاک بهتري بدلی ورته ورکړي قالت فرمایلی دی مور بی بی وای کان النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کور اندرونی خانه زندگی بیانای پکور کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څنګه زندگی ته راکړه کوم عملونه کړی مور بی بی فرمای یقوم من اللیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بد شپې پاسېدل او بدریدل په عبادت کې او 10 به برابر کو په مانځ بودرید نو دومره اوګد منځ به کولو حتی تتفکر قدماه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قدمونه ندي قدمونه تلی قدمونه پوندي
دا به د ډېرې اوږدې ولاړې د وجې نه پړق پړق وچاودي. تتفطر قدماه د ډېرې اوږدې ولاړې د وجې نه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدمونه مبارک څه شو پړق پړق به وچاودي. فقلت له نو مور بی بی فرمایي یو ځل مې په ترس رالو زړه مې په ظاهر شو وی ما ورته عرض وکړو لم تصنع هذا یا رسول الله دا تاسو دومره ځان ولې کړوئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو دومره خواري کوئ خپې ځان له وپړسولې او دومره اوږده ولاړه خپې پړق پړق وچاودي دا دومره خواري ولې کوئ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر او الله خو در سره وعده کړی چې وړاندینی رستنی ټول ګناهونه مې درته بخلي د پیغمبر ګناه نه څنګه دا وایي دا د عقیدې مسله ده د پیغمبر ګناه نه او پیغمبر د ازل نه پیغمبري چې څنګه د مور په ګېډه کې سي پیغمبري چې څنګه اوشي سي خو پیغمبري بیا عام خلکو ته الله په یو مقرر وخت 40 کالو په عمر کې ښکارا کوي. پیغمبر د وړاندې نه د ازل نه فیصله الله کړي د مور په ګېډه کې سي پیغمبري د مور په غېږ کې چې ورکوټې وي پیغمبري خدا مونږ چې عام طور باندې وایو چې 40 کالو کې ورته پیغمبري ملاو شوه ملاو مخکې نه وه خلکو ته یې څه کړه ښکاره کړه. نو عصمت انبیا یو مسله د زمونږ په عقایدو کې الله دې مونږ ته اسلامي عقیده د زده کولو توفیق راکړي. ورې مونږه اسلامي کارونه اسلامي سیزونه د زده کولو غم را سره نشته دی دا غمو کوي ګورې مرګ نه مخکې ښه چې اسلامي عقاید کم دي نو دا اووه سیزونه چې مونږه کم په ایمان مفصل کې وایو الله د پاره دا چرته د عالم نه مفتی نه شیخ نه د دې تفصیلات زده کوي. ګورې نورو کارونو کې که وټ کټ راشي گزاره به وشي الله دې مونږ او تاسو درست او روغ رمټه هم د عقایدو په اعتبار سره هم د عباداتو په اعتبار سره معاملاتو معاشرت اخلاق په اعتبار سره د الله پاک درست ځان ته ودرې نیمګړي نیمخوا نه او نور یو نیمګړي نیمخوا هر شی زمونږ څه دی نیمګړی نیمخوا دی مونځ زمونږ نیمګړی نیمخوا او 10 نیمګړی نیمخوا روجه دغه شان حال حج دغه شان حال زکات داسې حال طواف سعی داسې حال عرفات مزدلفه منا دغه شان حال. خو یاد ساتئ رونو مشرانو د عقیدې په باب کې خدای پاک وټ کټ نه برداشت کوي ښه عقیده ډېر اهم څیز دی ګوره دې له وخت ورکوي دا ډیره ضروری خبره ده. آمنت بالله کې چې مونږ اووه څیزونه کم وایو آمنت بالله په الله ایمان ملائکته فرښتې ورسل وکتبه کتابونه ورسله رسولان والیوم الاخر اخرنه ورځ والقدر خیره وشره من الله تعالی او بل د مرګ نه پس دوباره ژوند کېدل دا اووه څیزونه نه د دې تفصیلات خدای د پاره زده کوي. ګوره دې کې ګوره واټ کټ نه برداشت کیږي ها د عقایدو په مسله کې د پیغمبرانو په حق لا ورسوله ټکه شته کنه د پیغمبرانو په حق لا دا خبره پزله کې دا سکله کا غټه ولا ور کوي چې نبیان سدي معصوم دي معصوم عصمت انبیا د ګناهونو نه پاک دي د ګناهونو نه سدي پاک دي
پیغمبري چې ښکاره شوې ده هغې نه پس خو اسم وړه ګناه ده که لویه ګناه ده ښکاره ګناه ده که پټه ګناه ده خطا ګناه ده که عمد ګناه ده هر قسم ګناه نه الله پاک بچ کړي دي محفوظ کړي دي بطور خاص یہ اللہ پاک نگرانی کوي دا د الله سفیران دی پزمکا پیغمبران د الله دین خلقو ته خوري رسي که خدای مکه دین په ګناه کې اختی بیا خدای الله دین نه رسي دیو جنا یو سوال دام کوي چې خدای زمون د دین کم راهنمایان دي پیشوایان دي سیاسی سطح باندې دي که مذهبي سطح باندې دي زمونږه د تبلیغ امیران صاحبان دي که حاجیان دي که امامان دي که عالمان دي که طالبان دي خدای دوی د ګناه نه بچ ځکه که دی وښویده که نه بیا زمونږ خیر نشته دی مونږ به سر کې ښویدلي الله پاک دی حفاظت وکړي او د پیغمبرانو الله پاک حفاظت کړی دی نو دلته مور بیبي نبی علیہ السلام ته فرمای دا دومره خواري ولې کوئ ستاسو خو ټول ګناهونه الله بخلي دي د نبی علیہ السلام ګناه نشته د نبی علیہ السلام ګناه بلکې د هیڅ پیغمبر ګناه نشته دی دا خو د پیغمبرانو سردار امام الانبیاء سید الکونین خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ګناه نشته بفرض و تقدیر کا گناہ ویم خدای در سره قرآن کې وعده کړی چې وړاندې درستو مې ته بخلي بخلی شوی یو دومره خواري کې نو چې کم ټکې نبی علیہ السلام اوس مور بیبي ته فرمایي دا یاد کوي ما ته غوږ ونیسئ قال نبی علیہ السلام ورته وفرمیل افلا اکون عبدا شکورا چې دا تم منی چې زما ګناهونه الله څه کړي دي نو د ما سره احسان کړی دی نو چې څومره په چا باندې احسان زیاتی هغه عمره اغله شکر زیات ادا کول پکار دی نو ولې زه د الله د دې نعمت شکر گزار بنده جوړ نشم څه په ما نعمتونه زیات دي نو زه به شکر هم څه کوم زیات ادا کوم مونږه د دغه پیغمبر امتیان یو په مونږ باندې بلا شی نعمتونه دي خو څه نعمتونو ته زمونږ پام شته او څه تم نشته دی څه دنیوي نعمتونه دي او څه دینی نعمتونه دي په دینی نعمتونو کې الله پاک په مونږ باندې دا ډیر عظیم نعمت او احسان کړی چې مونږ د نبی له سلام امتیان پیدا کړي نو مونږ لم شکر ادا کول پکار دی الله پاک دې مونږ هم شکر گزار بندگان جوړ کړي تهجد گزار الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته تهجد توفیق راکړي یا ارحم الراحمین